محترمو دا وخت کې زه د کوټې چې کوم خړ دی هغې باندې پل دی هلته ولاړ یم. دا مخامخ تاسو وګورئ د چا غوا مرداره شوې ده هغه راوړې ده او په دغه ځای کې د پل د لاندې په دې اوبو کې غورځولې ده. دې سره خوا کې حافظ آباد دی، کافي آبادي ده. کله چې دلته څوک درنګه وغورځوي هغه بدبویي کوي او دې خلکو ته د هغې نه غټ تکلیف دی. د جومات امام صاحب موږ ته وینا کړې وه چې یاره دغه ځای مهرباني وکړئ خلکو ته ووایي چې درنګې مه غورځوئ. د دې محلې او د ټاون خلک ډېر پریشان دي. لہذا یو خو دا بدبویي ده او بل طرف ته دا په اوبو کې پرته ده. د دې نه لاندې خلک لام دي، میان پکې خلک نیسي، نو دې سره ټولې اوبه ګنده کېږي. پي ایم ای د دې لپاره پوره انتظام کړی دی او په هر کلي کې چې کوم دی خاص کر ټوپۍ کې ځای په ځای باندې د کچرې لپاره ځایونه مقرر کړي دي. نو مهرباني وکړئ چې چا څه کچره وي هغه هلته غورځوئ او که دا څاروی مردار شو نو هغې لپاره کډه وکنئ په خپل کلو کې او محلو کې ښخ کړئ، نو خلکو ته به دې نه تکلیف نه وي. دا به ستا ډېره مهرباني وي چې آینده لپاره د خبرو خیال ساتئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.